نن په پاکستان کې چې کوم حالات روان دي د هغې نه تاسو هم واقف یې. زه صرف تاسو سره دوه درې خبرې د هغې په حوالې سره کومه. نن عمران خان چې کوم قدم اخیستی دی هغه دا قدم د پاکستان دپاره اخیستی دی او د پاکستانیانو دپاره پورته کړی دی. د خپل ذات دپاره یو خبره هم نه ده کړې. پرون چې کوم پاکستان نه خلک راغلی او بیا د خیبر پښتونخوا او د شانګلې خلک هم هغې شمولیت کړی وه. جلسه چې کومه شوې وه تاریخ ساز جلسه وه او دا ټول ځوان کول پکې راغلی و. دا د دې لپاره راغلی و چې عمران خان دې وایي چې موږ مخکې هم ستاسو سره ولاړو اوس د سره هم ولاړ یو. زه په دې پنډال کې قسم په خدای زما دا ژوند چې دی زما دا ساه چې د عمران خان نه قربان دا ته قربان. خان صاحب ما نه تپوس وکړو جلسې نه مخکې چې څنګه چل به وي. ما خان صاحب ته وی ما خان صاحب د پښتونخوا خلک د روزې اول نه ستا سره ولاړ دي او په تا باندې قربان دي او هر وخت ستا دپاره قربانۍ ته تیار دي. ما دې څنګه چل به ما انشاءالله جلسه به ته ویلي چې څنګه جلسه جوړېږي او الحمدلله چې څنګه تاسو تعاون وکړو په کم تعداد کې د خیبر پښتونخوا نه خلک لاړ نو زه د خیبر پښتونخوا د ټولو عوامو نن شکریه ادا کوم. د دې سټیج نه ما ته نن موقع میلاو شوې ده چې زما اواز د خیبر پښتونخوا خلکو ته هم ورسي. زه ستاسو او د خیبر پښتونخوا د ټولو خلکو شکریه ادا کوم. یو طرف ته هغه قوتونه را یوځای شوي دي چې هغه پرایم منسټر ته وایي چې یاره ته استعفا ورکړه او ستا خلاف موږ عدم اعتماد راولو. دا عدم اعتماد په څه راولې؟ په هغه پرایم منسټر راولې چې د هغه خلاف څه د کرپشن کیس نشته د هغه خلاف نور څه داسې سکینډل نشته. ته وایې ته کوز شه. ولې کوز شه؟ د دې لپاره کوز شه چې تا ته انارو مې نه میلاوېږي. دا چې کوم د پاکستان د دې مخلوق نن چې دا شانګله پسمانده ده ولې پسمانده ده؟ نن چې کوهستان پسمانده دی ولې پسمانده دی؟ نن چې کرک او لکی مروت پسمانده دی ولې پسمانده دی؟ نن چې دا فاټا چې ده دا پسمانده ده ولې پسمانده ده؟ د دې وجه هم دا ده دا د دې زړو د اویا کاله چې دې خلکو په دې ملک باندې حکومتونه کړي دي دا دو پسمانده پاتې کړي د قصدن. شوکت چې په خپل تقریر کې کومه خبره وکړه د قصدن د پلاستیک پایپ قصدن په دې وړو وړو خبرو باندې دا ټول قوم دوکه کړی دی. خو دا اویرنس د عمران خان په دې خلکو کې راوستی دی. دا بدلون چې کومه ناره وه د هغه دا خلک چې نن پوهه دی او په هر خبره باندې پوهېږي دا عمران خان دې خلکو ته هغه پوهه ورکړې ده. نو یو سړی وایي ته کوز شه. ولې کوز شه؟ ما له خو عوامو اوډ راکړی دی چې کله عوام ما نه خفه شي زه به کوزېږم. ښه عمران خان چې کومه خبره د یونایټډ نیشن په فورم باندې د اسلام وکړه د قرآن وکړه د پیغمبر علیه السلام وکړه دا د دې نه مخکې چې ته یو لیډر کړې ده راته ووایه لاس اوچت کې چا کړې ده؟ نه ده کړې که نه؟ دلته چې نن مولانا صاحب د اسلام په نوم باندې موږ نه په 2002 کې ووټ اخیستی و د څه دپاره یې ووټ اخیستی و؟ ووټ یې دې دپاره اخیستی چې زه به شریعت نافظ کوم او فیصلې به په جوماتونو کې کوم. بیا د هغه شریعت هم اسلام آباد پورې ورسېد او 18 سال د کشمیر کمیټې مشر پاتې شو. یوه خبره یې د کشمیر په حوالې سره کړې ده ووایه کړې ده دا وایي د عمران خان دی چې د کشمیر خبره هم د یو این په فورم باندې کړې ده. نن دی وایي ته کوشه. او بیا په 15 مارچ باندې د اسلامي فوبیا په حوالې خلاف چې کوم قرارداد پاس شو او 15 مارچ به دا به همیشه دپاره دا ورځ ټاکلی شو دا قرارداد دا ورځ به هم د هغې لپاره وي. دا بل کوم لیډر کړې ده؟ هېڅ چا هم نه ده کړې. دا وایي کوز شه. ولې کوز شه؟ بیا وایي مهنګایي ده. بیا وایي مهنګایي ده. زه تا ته ما سعودي نه یو ملګری راغلی و زه تاسو ته یو خبره کوم د مهنګایي په حوالې سره بیا راځم نورې خبرې سره هم کوم. زه ته یو خبره بله کومه چې دا کومې خبرې تو د ګرانۍ په حوالې سره کوي دا ګراني چې ده دا امپورټډ ګراني ده. تیل په پاکستان کې خپل نشته خو د بهر نه چې کم تیل ګرانېږي او ډالرز خېږي د هغې سره به دلته خامخا فرق راځي. بیا کرونا چې کوم د الله طرفه یو امتحان و او که دا لیډر نه وی ده به وایي زه دغه نه شم لګولی په خلکو باندې پابندیانې نه شم لګولی چې کوم لږې ډېرې لګولي دي هغه هم د مجبورۍ د لاسه دا خو به زما خلک د ولږې نه مړ شي.